وبعولتهن او خاوندان د دې ښځو احق بردهن زیات حقدار دي په بیرته راوستو د دې ښځو فی ذلک په دې موده کې. اوس دې ځای نه بله مسله چې کومې زنانه ته طلاق رجعي طلاق مسلې دې رکوع کې وروستو را روانې دي. یو طلاق باین رجعي دی، یو باین دی، او یو طلاق مغلظه دی. نو چې کومې زنانه ته طلاق رجعي میلاو شو، یعنی په لفظ د طلاق سره یو خاوند خپلې ښځې ته طلاق ورکړو په لفظ د طلاق سره، نو دغه طلاق رجعي دی. په لفظ د طلاق چې طلاق ودو چې ته طلاق یا تا ته طلاق ته طلاق شوي، بس لفظ د طلاق پکې مخې ته راغی، نو په دې سره طلاق رجعي واقع کیږي. نو د دې حکم دا دی چې د سړي یو طلاق ورکړی دی یا 2 طلاق ورکړي دي، خو چې 3 ګورې نه دي ورکړي، ښه یو طلاق ورکړی دی یا 2 ورکړي دي. نو دا ښځه به 3 حیزه انتظار کوي، 3 حیزه. نو د 3 حیزو کې د سړي ته اختیار شته دی چې په دې حالت کې د خپلې ښځې ته رجوع وکړله، دا ښځه بیا د ښځه شوله. د سړي یو طلاق ورکو او د دې ښځې چې کوم دی عدت تیرو انتظار یې کو، اوس دا ښځه انتظار کوي چې زما د عدت پوره شي زه بل چا سره نکاح وکړم. په دغه دوران کې د سړي بیا راړه کې رالل، او مسله هم دا ده چې دا ښځه په د عدت په دې دوران کې خپل ځان ښایسته کوي، خپل ځان به ډولې کوي چې دا خاوند ورته وګوري او دې ورته مایله شي. ځکه الله پاک د چا کور نه رواني، الله پاک فرمایي چې دا ښځه او خاوند منځ کې ښکلې محبت سره زندګي تېره کړي. نو د دې وجې د ښځې د حکم دا دی چې دا به خپل ځان ښایسته کوي دی خاوند. نو د یو طلاق ورکړی دی، نو دا ښځه خو به 3 حیزه تیري، 3 حیزه یا چې کوم دی کومې ښځې ته حیز نه راځي نو هغه به 3 میاشتې دغه کې ښځې په خېټه ماشوم دی، هغه ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی. نو په دې دوران کې کو د خاوند ورته رجوع وکړله. رجوع څه مطلب؟ کو اسې ښکل را ښکل کړله، یا ورسره جما وکړله، یا اسې چې کوم دی ورته وخاندل را وخاندل د رجوع په نیت باندې، نو د دې نکاح بیا چې کوم دی تازه شو، بس دا بیا د ښځه شو. خو صرف فرق پکې دا دی چې د یو طلاق ورکړی دی، اوس دا سړی د 2 طلاقو مالک پاتې شو. یا یې خو ورکړل دی که نه، خو دته 2 طلاقه پاتې دي، یا د 2 طلاقه ورکړل دي او د دې خپلې ښځې ته رجوع وکړله، نو دا ښځه بیا د ښځه شوه، خو دته صرف د یو طلاق اختیار پاتې شو. چې اجر کې سره 3 ګولۍ وي، 2 ته وډزولې، صرف یو ډز سره پاتې شو. بس کو اخري ډز یې وکړو، د دې نه وروسته بیا طلاق ورکو، نو بیا دا طلاق مغلظ شو، سره بیا طلاق اختیار نور نشته. بس دا ښځه په مکمل طلاق مغلظه واقع شو، دا ښځه مکمل حرام شو په د باندې، بیا به رجوع نه کیږي. خو کو د یو طلاق ورکړي په لفظ د طلاق سره، یا 2 طلاق ورکړي په لفظ د طلاق سره، نو کو په دغه د عدت په دوران کې دنه 3 حیزه یا 3 میاشتې یا ماشوم لا نه دی پیدا شوی، په دغه دوران کې د خپلې ښځې ته وخاندل را وخاندل، یو سره سې میلاو را میلاو شو په نیت ته رجوع باندې، نو دا بیا د ښځه شوله. او کنه د دې زنانه عدت پوره شو، د یو طلاق ورکړل دی یا 2 ورکړي دي، خو د دې زنانه 3 حیزه پوره شو یا 3 میاشتې حیز ورته نه راتلو، 3 میاشتې پوره شوې، یا په خېټه باندې ماشوم پیدا شو، بس د سره اوس د رجوع اختیار ختم شو. دی اوس په رجوع باندې نه کېږي، دغه طلاق باین شو. اوس په دا د ښځه کېږي، خو په نکاح باندې د نکاح تجدید به کوي، دوباره به نکاح تړي. په دې مسله پوه شوئ چې تر کومې عدت نه دی تېر شوی، د یو طلاق ورکړل دی، 2 طلاق یې ورکړل دي، خو په لفظ د طلاقو سره، نو که دوی څه ټیم دغه 3 حیزو کې دنه د دې خپلې ښځې ته رجوع وکړله، نو دې کې بیا دوباره نکاح نشته، دا دوباره د ښځه شول. نو دې کې الله دا خبره بیاني، وبعولتهن خاوندان د دې ښځو احق زیات حقدار دي بردهن په واپس راوستلو د دې ښځو، په واپس راوستلو د دې ښځو، فی ذالک په دې کې، یعنې په څه کې؟ په دې موده کې، په دې 3 حیزو کې، په دې 3 میاشتو کې تر ماشوم پیدا کېدو پورې، په دې موده کې، فی ذالک په دې موده کې، ان ارادو اصلاح، شرط سره الله لګولې دی، ان ارادو کو چېرې دا خاوندانې اراده لري اصلاحا د اصلاح، کو دی نیت دایي چې زمونږ دا کور دی جوړ شي. لکه سړی چې طلاق ورکړي نو د مجبورۍ نه طلاق ورکړي، نو کو دا دې د خپله ښځه دوباره ښځه کې رجوع ورته کوي، په شرط ته دی چې د دې خاوند نیت دایي چې زمونږ دا کور جوړ شي. د دې ښځې ته تنګولو دپاره مخکې زمانه کې به خلکو داسې کول چې طلاق پې ورکړو یو، نو هغې عجزې به زنانه به چې کوم دی 2 میاشت 2 حیزه تېر کړو، چې 3 حیز به شروع شو، نو په دغه دوران کې به ورته خاوند رجوع وکړله، رجوع به ورته وکړله، نو بس هغه به بیا ساتله نه، نو بیا به تنګوله را تنګوله، بیا به ورله طلاق ورکړو. نو هغې عجزې بیا 2 حیزه انتظار وکړو، یعنې 2 نیمې میاشتې به بیا چې کوم دی، نو اخره کې به ورله بیا طلاق ورکړو.
نو کور به نه جوړو، صرف د ښځې د عدت په اوږدو چې دا ښځه چې کوم دی تنګ شي او د دې نه زه د خپل زړه بلاس پې وباسم. نو الله وی کو دغسې نو بیا ته ډېر ګنهګار یې، داسې به نه کوې. خو ستا اراده د اصلاحي، ستا اراده د دې چې دا ښځه زما سره جوړه شي، زمونږ کور جوړ شي، نو بیا ورسره دا خاوندان ډېر حقدار دي چې د خپلو ښځو ته رجوع وکړي چې د دې د طلاق ته معامله ختمه شي، د دې دا کور جوړ شي. او که نه د دې ښځې د عدت اوږدول د مقصد وي، دا ښځه تنګول د مقصد وي، نو بیا خو پرېږده په قراره باندې یو طلاق ته ورکړی دی چې د دې عدت پوره شي، بل ځای ځان له نکاح وکړي. نو دا ان ارادو اصلاح شرط سره الله په دې لګولی دی چې د تنګولو په غرض باندې رجوع نه، بلکې دا رجوع د دې دپاره چې د دې ښځې او د خاوند کور جوړ شي. او بعولتهن او خاوندان د دې ښځو احق دا زیات حقدار دي بردهن په بیرته راوستلو د دې ښځو باندې، فی ذلک په دې موده کې، یعنې په دې موده کې د ورته رجوع وکړي، دا ښځه بیا د ښځه ده او بیا به د دې دا کور دغه شان چلیږي. خو ان ارادو اصلاحه، ان ارادو کو چې دوی اراده لري دا خاوندان اصلاحه د اصلاح د کور د جوړولو اراده لري. ولهن او د دې ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي په شان د هی علیهن چې په دې ښځو باندې دي. نو د دې ښځو حقونه دي، په دې ښځو باندې حقونه دي. څه مطلب؟ د دې خاوند په دې ښځه باندې حقوق دي او د دې ښځې په خاوند باندې حقوق دي، نو دواړه به د یو بل حقونه ادا کوي. په خاوند په ښځه باندې حق دا دی چې دا د خاوند چې کوم دی خدمت وکړي، د خاوند د بچو خدمت وکړي، خپل ځان امانت وساتي، خپل حیا خپل عزت وساتي، د خاوند د مال حفاظت وکړي، د خاوند د کور حفاظت وکړي. نو دا د دې خاوند په دې ښځه باندې حقونه دي. او اوس په دې خاوند باندې د ښځې حقونه دي، هغه دا دي چې دی له کور ورکړي دې ښځې له، دی له نان نفقه ورکړي، دغه رنګ نور حق، د دې له جامه پیزار وکړي، د دې د ډوډۍ غم وکړي، د دې د ډاکټر غم وکړي، دا ټول په دې سړي باندې د دې ښځې حقونه دي. نو په دې ښځه باندې د خاوند حقونه دي او د دې ښځې په خاوند باندې حقونه دي، دواړو په یو بل باندې حقونه دي. البته د خاوند درجه چې کوم دی ډېره زیاته ده. ولهن او د دې ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي په شان د هی علیهن چې کوم په دې ښځو باندې دي. نو د دې ښځو حقونه دي، په دې ښځه باندې حقونه دي بالمعروف، د دستور مطابق، خپلې طریقې سره. د ښځه به د خاوند حق ادا کړي او خاوند به د ښځې حق ادا کړي. چې دواړه د یو بل حقوق ادا کړي نو کار به روان وي او د دې په کور کې یو برکت وي، د دې به یو بل سره مینه او محبت وي. خو چې ښځه د خاوند حق نه ادا کړي او خاوند د ښځې حق نه ادا کړي نو بیا به خبره طلاق ته رسي. وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجتون اوچتوالی دی. البته د خاوند حق دا ډېر زیات دی، د خاوند حق دا ډېر زیات دی او دته الله پاک اوچتوالی ورکړل. الرجال قوامون علی النساء، دا الله پاک نارینه په ښځو باندې نگرانان نگهبانان پیدا کړي دي، دوی به د ښځو نه تپوس کړي، د دې حفاظت وکړي. نو سړي ته الله پاک چې کوم دی اوچته. او دویمه دا چې د نکاح غوټه دا د سړي په لاس کې، د طلاق اختیار دا سړي ته دی، ښځې ته نشته دی. ښځه طلاق نشي ورکولی، بلکې د نکاح غوټه د سړي سره ده، نو د طلاق اختیار دا چې کوم دی سړي ته دی. نو سړي ته الله پاک اوچته مرتبه ورکړله په ښځه باندې. وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجتون اوچتوالی دی. والله الله تعالی عزیز غالب دی، حکیم خاوند د حکمت دی. په دې کې د الله خپل حکمتونه دي. ښځه چې کوم دی حکومت هم نشي کولی، سړی به چې کوم دی حکومت کوي. ښځو کې الله پیغمبر هم نه در رالیږلی، ټول سړي چې څومره پیغمبران چې الله را لیږلي دي ټول یې سړي را لیږلي. نو دې کې د الله خپل حکمتونه دي.